په بند کې د تاسو ته وپته چې ډېر ورځونه تقریبا 100 ورځونه د جاني خیل خلک وتلي وو د ملک نصیب لاشې په سړک باندې ایښو د 15 ورځونه او دا دغه کوچ حکومت د موږ سره چې کومه معاهده کړې ده چې هغه معاهده باندې قایم شي او هغه دې سر ته ورسوي هغه مطالبه کولو هغه خلک پرامن طور باندې نن راوارېدل اسلام آباد ته هغوی باندې پولیس لاټھیچارج هم کړی دی شلینګ هم کړی دی ډزې هم کړي دي او هغې کې کافي خلک هلته کې یخمیان هم دي او مرګونه هم پکې شته موږ د دې مذمت هم کوو د داسې حکومت نه چې خپله معاهده چې کوم په خپله وزیر اعلی پې دستخط کړی دی کمشنر پې دستخط کړی دی ډي سي پې دستخط کړی دی وزیرانو پې دستخطونه کړي دي هغه معاهده سره به نشي رسولی نو داسې حکومت ته به موږ څه تمه وکړو چې هغه به د عوامو سره کومې وعدې کوي چې هغه به سرته ورسوي تاسو به نن کتلي چې دې پي ټي آی به دا وی چې مونږ به قرض نه اخلو خاص کر د عمران خان به دا وی چې زه به کشکول ماتوم او خودکشي به وکړم خو IMF ته به قرض راکړم هغه زمونږ د خزانې وزارت په ټول IMF ته حواله کړو سټیټ بینک د IMF ته حواله کړې نن به تاسو کتلي په اخبار کې چې زموږ کومې دا موټرویګانې دي او څومره ایرپورټونه دي په پاکستان کې دا ټولې فیصله کړې چې دا موږ چې دې ګروي کېدو او په دې باندې به نورې قرضې اخلو مونږ په دا بالکل نه منظور و دا ورته مونږ دغه کوو چې مونږ د دې مذمت هم کوو او د دې خلاف به چې دې اواز به ورته کوو چې تا خو وې چې زه به قرضې ختموم ته خو الټه ډېرې دومره قرضې دې واخیستلې او اوس دې ته خبره راغله چې ایرپورټونه او سړکونه چې دي دا ته هغوی سره ګاڼه کې نو بیا به مونږ څه ته نو سبا به تا دا مټ ټول ګاڼه کړي ټول هر څه قرض کړي بیا به مونږ څه کوو داسې اقدامات چې د هغې مونږ مذمت هم کوو او مونږ د هغې مخالفت هم کوو پرون دوی یو بله پالیسي پاس کړې ده چې هغه د دې نیشنل الیکټریسټي پالیسي او دا داسې پالیسي پاس کړې چې دا د آئین هم خلاف ورزي ده او خصوصا د ورکوټي شوبو بیا خاص کر زموږ د صوبې د مفاداتو خلاف په هغې کې دوی دا دغه کړی دی چې مرکز په ملک کې په هرې صوبې کې چې کوم ځای کې څه منصوبه شروع کول غواړي صوبه به په اعتماد کې نه اخلي او هغوی به دغه چې دی هغه منصوبه به شروع کوي دا د آئین هم خلاف ورزي ده مونږ د هغې مذمت کوو بیا په هغې کې خصوصا د اوبو نه چې کومه بجلي جوړېږي د هغې منصوبې چې دي هغه به وروسته پاتې کېږي او نورې د تیلو د کوم چې ګرانې منصوبې دي هغې کومې نه چې ګرانه بجلي پیدا کېږي هغه منصوبې چې دي هغې له فوقیت ورکړی کېږي دا مونږ کله هم دغه کوو ځکه چې زموږ صوبې کې ارزانه بجلي پیدا کېدی شي او ډېر مواقع شته دا زموږ صوبې سرزیاتې شوې دي زه په دې باندې ډېر د افسوس اظهار کوم زموږ وزیر اعلی په هغې میټینګ کې ناست او د هغې باندې د اعتراض ونه کړو د صوبې د حق لپاره خبره ونه کړه داسې وزیر اعلی باندې مونږ څوک وو چې هغه د مرکز مخالف اواز نشي کولی مرکز ته دا خپل د صوبې حق خپل د خلکو حق نشي غوښتلی داسې وزیر اعلی باندې مونږ څوک وو په دې باندې دې صوبایي حکومت ته پکار دی چې مستفي شي او دوی چې دی احتجاج جوړ کړي دوی دا اواز که نشي ورکولی قومي وطن پارټۍ کارکنان به دا اواز ورکوي به او دې باندې به مونږ عدالت ته ورځو او سړکونو ته ورځو اصل د دې تحریک انصاف کې حکومت ته خو څه تمه نه وه لومړنۍ ورځ ده که تاسو کتل نو ګرانۍ کې روزانه اضافه کېدله کله نه کله به د دې وزیر اعظم بیان راغی چې زه پرې غور کوم او کمیټي کله به یې وی چې ونه جوړوم او کله به یې وی چې هفتې کې یو میټینګ به پرې زه کوم نو زه د بعضې خلکو به دا خیال چې کېدی شي چې زه د ګرانۍ کې څه کمی راشي
چې دې طرف کې دې شي توجه ورکړي. سره زه پسته به بیا وزیر خزانه به هم دغه وکړو چې نه لږ ډېر دغه وکړې حالات به ښه شي. خو دا بل روز چې د دې یو وفاقي وزیر په اسمبلۍ کې چې کوم بیان ورکړی دی چې بهی ګراني چې وي نو هغه ملک ترقي کولی شي او بغیر ګرانۍ چې دی ملک ترقي نه شي کولی، چې دا سوچ په دې وي. او بیا ورسره دا چې هغه د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی او دا وایي چې ما ته زما صوبې کې یو غریب راته وښایه، یو کچه کور راته وښایه، نو وایي زما دا چلنج چې زما صوبې کې داسې دغه نشته چې دومره د حقیقت نه لرې شي یو حکومت. نو د هغې حکومت نه به موږ څه تمو، د هغې نه به موږ څه داسې دغه وکړو چې هغوی به د خلکو مسایل به حل کوي. همدغه وجه ده چې د اپوزیشن دا ټولې پارټۍ نه یو ځای شوي دي او د دې حکومت خلاف اواز اوچتوي د پي ډي ایم په شکل کې. همدغه وجه ده چې د ګرانۍ خلاف موږ اواز اوچتوو. همدغه وجه ده چې موږ دا ګڼو چې دا سلیکټډ حکمرانان چې دي دا د خلکو مسایل نه شي حل کولی، دوی د هغې طرف ته توجه نه ده. همدې وجې نه دا قومي وطن پارټي په پي ډي ایم کې یو خپل فعال کردار ادا کوي لګیا دي. هغه پارټۍ چې پي ډي ایم پرېښودل نو په هغې باندې موږ خبر وکړو چې هغوی یو لحاظ سره د قوم سره جاتی کړی دی، هغوی جمهوري نظام سره جاتی کړی دی او اوس هغوی ځان نه ډېر دغه وکړي چې موږ دې وجې نه خو دا د قوم سره هغوی جاتی کړی دی. انشاءالله په 4 تاریخ باندې په سوات کې د پي ډي ایم جلسه ده او د هغې نه بیا تحریک شروع کېږي. انشاءالله ټول به ورته ګڼ تعداد کې به ځو او دغې جلسې کې به دا ښیو چې خلکو چې دی هغه نور دی حکومت د تمې نشته، نور دې حکومت سره نشي چلېدی، عوام دې ته تنګ شوي دي، عوام دا غواړي چې دلته کې حقیقي معنو کې انتخابات دې وشي او صحیح نمایندګان چې دی هغه دې رامخکې شي چې هغه د قوم مسایلو باندې پوهېږي، د قوم مسایل حل کول غواړي، هغه خلک دې رامخکې شي نو هله به دا قوم ترقي کوي. انشاءالله دغې کې به موږ خپل فعال کردار به ادا کوو. زه یو ځل بیا د پی کې 58 د ټول تنظیم دلته کې موجود ټول د ضلعو اداره د هغوی مشکور یم. دا د دوی د منډو تړو نتیجه ده چې نن دومره کامیاب میټینګ دلته کې انشاءالله دا تمه لرم چې دا سلسله به دوی همداسې جاري ساتي. زه به هر 2 میاشتې کسته همداسې یو اجلاس تاسو سره کوم، په هغې کې به خپل ملګرو خبرې به مو اورو، تجاویز به مو اورو، مسایل به مو اورو او کارکردګي به هم د هغوی ګورو. نو دا به هر 2 میاشتو پسته طارق خان، ظاهر شاه، حمزه خان، جواد خان، دا به هر 2 میاشتو پسته ماله به تاسو د پي کې 58 دا میټینګ کوئ چې په هغې کې موږ داسې پروګرس کوو او انشاءالله چې لږ کوشش وکړو. زما دا تمه ده چې دا حلقه چې ده دا د قومي وطن پارټۍ یو مضبوط کړ مخکې مو انشاءالله اوس به مو وي او را روان الیکشن کې به دا توبه چې دا حلقه چې ده دا د قومي وطن پارټۍ حلقه دا و انشاءالله وي. زه اخره کې د یو خپل یو ډېر ښه زموږ مشر چې تقریبا د هغه 2 کاله وشو چې موږ